نقصان دا دی چې د آدم نه زړه کې ستا به هم کږلچ راولي بیا دوی سمه کېنه مباحثه مو سمه کوه خبرې مو سمه کوه ته به ډېر په ښایسته لاره باندې هر وخت به ستا میلان زړه د حق عقیدې ته کوي که دوی ته کېناستې او خبرې دې وکړې لا تقعدوا معهم انکم اذا مثلهم مه کېنئ د دوی سره حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله قرآن کریم یکفر بها او یستهزأ بها مسخرې ورپسې کېږي پیدا په حق د خوارجو کې دی ویلي قرآن کریم پورې مسخرې کوي فلا تقعدوا معهم دوی ته مه کېنئ انکم اذا مثلهم ګینې د دوی غوندې به شئ محبوب علاجونه ښودلي دي مونږ ته حدود ټاکلي دي چې مجلس ته مه ورځه که ورغلې دغه زړه ګورې بیا د رب کائنات په اختیار کې دی دا ستا اختیار کې بیا نه دی ګوره تا ته شریعت د محمد مصطفی په زبان حدودو ټاکل چې ته به د اهل‌ذیغ مجلس ته نه ځې نو ته به بچې او چې ته دغه خبره نه عملي کې دا سمړی ژوندی تعلق د هغه ترجمې ته کښېنې پروګرام ته کښېنې بیان یې اورې FM ریډیو اورې کیسټ یې اورې تا د شریعت یو حکم د خپې لاندې که تا ته یې وویل چې دوی سمه کښېنه ته کښېناستې او محبوب په دې پاک زبان تا ته دا ویلي وو فإیاکم وإیاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ایاکم وإیاهم دوی د ځان نه لرې کوي او ځان د دوی نه لرې کوي مای مجلس ته ورشئ او مای مجلس ته را پرېږدئ ګینې بیا به دوی تاسو ګمراه کي او په فتنه کې به مو واچوي نو معززو که دغه حدود تا پیمال کړل دی مجالسو کې دې ناسته وکړه نو بیا دا ستا دا زړه چې کوم دی خود به خود به میلان بې زیخته کوي فتنه خوږئ ښه ډېره خوږئ زه لنډ مثال به تاسو ته درکړمه زنا او منځ هر څوک پې پوهېدی چې مونځ څومره ښه کار دی او زنا څومره بد کار دی او د انسان نفس کم خواته زور کوي زنا ته کوي که مونځ ته کوي نفس انسان یو خو نفوس ذکیه رادیه مرضیه مطمئنه کامله دي هغه ځان ته دي یو د عامو خلکو نفوس دي چې امارة بالسوء یا لوامه دي لا عقل ملهمه دي دا نفوس چې دي نو دا میلان زنا ته کوي مونځ ته نه کوي ښه پوهېږي چې هغه د زنا بد کار دی مونځ ښه کار دی دا خو مې عمل کې مثال درکړه دغه شانته عقیده د اهلسنه والجماعه ده او د غلطو خلکو عقیده ده دا ستا دا نفس او ستا شیطان تا ګورې دې غلطې ته بیا راکاږي دا خو ډېر ښه خلک دي که نه مونځ خلکو ته ښایي د دین کار کوي دا سوچونه تا ته ذهن ته درچېږي نو بیا به د اهل‌ذیغ سره کېږي نو ستا به اولینه عقیده په یو څه روزه کې دا جوړه شي چې دا مخکې امت په تیاره کې تېر شوی مونږ به م یاد کې کلمه به م یاده کې کلمې به م یادې کې شش کلمې هر څه به وکړې خو د سوځې نه چې واپس کور ته راځي نو دا عقیده به دې جوړئ چې دا مخکې امت په تیاره کې تېر شوی بیا به په پنجپیریانو ورخص کړي هغه به تا ته وایي تیاره پېژني چې څه شی دی خو د شرک تیاره یادوي دا مخکې امت په شرک کې تېر شوی دی بل ته بیا دا عقیده در زده کړي پاسې د منافقت دپاره بیا وایي نه امام صاحب ښه سړی و هغه منو دا به پکې داسې یو قید پکې ږدي نو بیا هغه په وهابیانو ورخص کړي نه نه وي چې قرآن او سنت نه خوا د چا خبرې ته څه ضرورت امام صاحب خو یې ولس حدیث یاد و هغه پسې موږ څنګه لاړ شو آیا ځم د زړونو ړوند او د متعصب انسان په خوله به دا خبره راځي امام حنیفه رحمت الله علیه ولس حدیث یاد د دین هر جزیه چې ګورې نو پیدا کېږي به چې قال ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې دا وي دا د ولس حدیثونه زده کېږي د دین دا ټول جزیات چې مرور په تمامو حدیثو نه شي بیا نو وهابیان ورته دا وایي چې مونږه صحیح حدیث منو په سیاحي سته کې وي که د دې نه بهر وي بیا په جماعت المسلمین ورخص هغوی حضرات بیا ورته څه وایي سیاحي سته و نه اخوا مونږ څه نشو منلی
بیا یې په عثمانیانو چې ورخرڅ کړي نو بخاري مسلم منو نور نه منو چې په پرویزیانو یې ورخرڅ کړي موږ اهل قرآن یو احادیثو کې ډېر ضعیف شته دي موږ نه بخاري منو نه مسلم منو عذاب قبر نه هم پسې منکر شي هغه یې بیا په قیدینانو ورخرڅ کړي هغه یې وی قرآن کریم کې اوله ځایه دروغ راغلي موږ یې نشو منلی قیدینت ته چې ورسېدې بیا نور ستا خوښه ده چې عیسویت ته ځې که نه ځې بیا درسه ډېر کار نه لري یا عیسوي یا قیدیني خو یو مقصد ده کفر په کوټه خو یې وردن نه کړي دا پوړۍ دي ښه دا په یو بل خرڅول دي دا نقشې دوی نه دي جوړې کړي دا نقشې ته پسې پرده په برطانیه کې ډېر لوی لوی خلک ناست